الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصديما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما قابل قدر ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو حاضرینو سامعینو ناظرینو د ازواج مطهرات داغوی د سیرت متعلق سلسله شروع وا جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کومې بیبیانې دي د امت مین دي امهات المؤمنین ته ویل کیږي ټول امت مین دي جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په نکاح کې چې کومې مسلمانانې د مسلمانانو مین راغلي دي هغه 11 دي چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دنیا نه رحلت کو نو 9 بیبیانې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو ځای باندې تقریبا دا 9 بیبیانې دا حیات وي. محترمو الله رب د دې بیبیانو متعلق فرمای وازواجه امهاتهم دا ستاسو مین دي عزتمندو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لومبه بیبی حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وا دا غینه بعد حضرت سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها دا درېمه بیبی چې کوم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راغلی دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دې بیبي لومبه حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات شو نو یو زنانه رااله او ته د دویم واده ادي د دې لپاره یو ترغیب ورکړ چې دویم واده وکړه فرمای د دوه کسانو لپاره د نکاح پیغام یوړو یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د نکاح پیغامو چې هغه وخت کې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د عمر تقریبا 6 کالو روایاتو کې راځي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته کله نبوت ملاو شو د نبوت په سلورم یا په 5م کال باندې حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا د دې پیدایش شوی دی. محترم دا غینه بعد
مور بی بی پخپله فرمای چې زه ماشوم ما د ماشومانو سره لوبې کولې، د مکې مکرمې د ماشومانو سره مې لوبې کولې او زه دې خبرو نه خبر نه وم. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نکاح د 6 کالو په عمر کې شوې ده چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته دې پته ولګېده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما لور په نکاح غستل غواړي، په خپل نکاح کې راوستل غواړي، نو ډیر زیات خوشاله شو چې دې نه بله لویه خوشحالۍ خبره نشته. محترمو، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په خپله فرمایي چې کله ما د ماشومانو سره لوبې کولې او خلک راله ما له مخ لاس وینځل زه کېنولم او دارنګه د هغې نه بعد نکاح وشوه 1500 درهم د دې مهر مقرر شوی دی، روایتو کې راځي. محترم، د هغې نه بعد دا درېمه بیبي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خپل نوم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دی. د قرنګي د دې لقب دو لقب باندې دا د دې لقبونه مشهور دي، یو حمیرا او یو صدیقه. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور ده او رښتونې هم ده. دا دوی لقبونه دي. کنیت ام عبدالله په نوم باندې دا مشهوره ده، د عبدالله ام عبدالله. خلک دا خبره کوي چې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دې ته الله رب العزت نامکمل اولاد ورکړو او د هغې چونکې وي نوم عبدالله او د دې وجې نه دې ته ام عبدالله ویل کېږي، حالانکې داسې نه ده. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها اولاد نشته. محترمو، د نه کاله چې کله د حضرت عائشہ عنها د عمر برابر شو، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې دوران کې مدینه منورې ته هجرت وکړو. هجرت کې جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وسره هجرت وکړو. څه وخت بعد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنہ په مشوره باندې دوی یو صحابي راولېږه او ام رومان چې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها مور بیبي د هغې د لقب دی. بهرحال خپل نوم زینب دی. هغوی پسې راله او دی بوتله مدینې منورې ته هجرت وکړو. محترمو، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها مدینه منورې ته چې کله ورسېدل څه وخت پس بیماره شوه او تبه پې ډېره زیاته راله چې د هغې نه ورته صحت میلاو شو. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ما لوبې کولې ماشومانو سره پټال باندې مې زنګل، بیا زنانه رالې زه راوستم کېنولمې او لږ ساعت پس جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او رخصتي زموږ وشوه. محترمو، دومره سادګۍ سره د دې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت ته د واده طریقه ښودلې ده. مونږ ډېر لوی خرچې په ودونو باندې کوو او اکثر قرضدار دومره وکړو چې بیا د واده په درېیمه ورځ مونږ په کور کې نارینه پټېږي، ځکه یو کس راځي قرض غواړي، بل کس راځي قرض غواړي، په میاشتو میاشتو بیا نارینه په کور نه لیدلی کېږي. کوشش دا پکار ده چې ودونه څومره ارزان شي دومره بهتري. سادګۍ سره واده پکاري. د چا وس کېږي د ولیمې د ورکولو، د چای روټۍ د ورکولو وس کېږي، نو چې څومره ډېر وکړي نو دومره بهتره ده. دغم جایز دی بلکې سنت عمل دی. او چې چا سره پیسې نه وي د هغې د وجې نه ودونه لیټ کول، واده دومره لیټ کی چې د هغې د وجې نه
عمر د واده تیر شي مونږ وایو په خپلو خپو به ودرېږي بیا غریب د بل په خپو ودرېږي ډولۍ ګاډي ته خېږي نو دې وجې نه بهتره دا خبره ده چې کله د واده جوګه شي اولاد نو دا د والدینو ذمہواری ده روایتو کې راځي احادیث مبارکو کې هم ذکر دي چې اولاد پیدا شي ښکلي نوم وله کېده او چې کله زلمی شي نو واده وله وکړه دا د والدینو ذمہواری ده او مونږ بعضې وخت کې والدین دا خبره کوي چې په خپله وګټه نو بیا به له څه وکړم واده وکړم نو دا د والدینو ذمہواری ده چې څومره سادګۍ سري الګ د کار قصب جوګی او قابل د واده نو واده ولا پکار دی بهرحال عرض میں دا کو محترمو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واده دومره سادګۍ سره شوی دی او دا دی امت ته ښودلی دی چې دوانو جهانو سردار دی خو د واده دومره سادګۍ سره کیږي د دې دپاره چې امت غریبانان دا ونه وي چې ما سره ډېرې پیسې نشته ځکه واده نه کوم نه د واده دپاره د پیسو ضرورت د دومره ډېرو پیسو ضرورت نشته بس صرف مهر مقرر شي او نان نفقه د ښځې څوک ادا کوي شي او حق د خپلې بیبي ادا کوي شي نو دله واده پکار دی محترمو جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم سره چې کله واده شوی دی د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها دا د 9 کالو په عمر کې شوی دی محترمو بعضې خلک په نن دور کې ذهنونه ګندوي نو دا قسمه خبرې کوي مور بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پسې او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق دا خبرې کوي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډیر عمر دی تقریبا د 250 لګ بغداد عمر دی او په دې عمر کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا 9 کالو د ماشومې سره واده کوي دا خو ظلم دی او دا خو خواهش پرستی ده حالانکه داسې نو محترمو الله رب العزت جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د زندګۍ تعلیمات چې کوم امت ته رسول لازمی دي او کورنۍ زندگی ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې تهجد څومره کړي دي څنګه خوب کړي دي څنګه عبادت کړي دي دا د امت حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دا روایت شوی دی نقل شوی دی مور بی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره باقاعده تهجد کول او د زندګۍ د جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم هغه پهلو چې هغه د نور امت نه پناه وه د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا په برکت سره د هغې علمی فراست سره او د پوهې او د ذهانت په وجه باندې د امت ته میلاو شوي د محترمو یو صحابي دی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د امت صحابه کرامو ته او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رحلت نه بعد داسې یو مسله نه ده راپېښه شوې چې هغه حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حل کړی نه و چې کله به د امت صحابه کرامو ته مشکل پیښ شو په یو مسله کې چې دا مسله څنګه ده د دې حل کول پکار دي نو مور بیبي له بلاړه په پرده کې به تپوس وکړو چې مور بیبي د دې مسلې حل څنګه دی وی د هغې حل به حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه ورکو په امت چې څومره لوی احسان په بیبیانو کې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دی دا د بل چا نشته علمی میدان کې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ډیره زیاته ماشوموالی کې و ماشومه عمر کم هو ذهانت ډیرو ذهین ډیره زیاده وه ډیره زیاده قابله وه ډیره زیاده جوابده وه حاضر جواب وه فوراً به جواب ورکو کله بس جواب چا تپوس کو فوراً به جواب ملاویدو
ډیره ذهینه وه. نو ما عرض دا کو چې په نن دور کې بعضې خلک د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې بد رد وایي، د حضرت عایشې ته متعلق بد رد وایي. محترمو، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها سره نکاح واده دا د دې دپاره و محترمو چې د امت ته یو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات ورکول پکار وو. د هغې دپاره داسې بیبي پکار وه چې هغه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زندگی تیره کړي او د امت ته کوم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایات او تعلیمات دي چې هغه یاد کړي د امت ته ورکړي. محدثین ذکر کوي 2210 احادیث مبارکه دا د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل دي. بعضو کم بیش هم ذکر کړي. محترم دا علم د پاره چې کومه دورانیه پکار ده هغه د ماشومتوب دورانیه ده، دور دی د ماشومتوب نه. مونږ هم ګورو، تاسو هم به ګورئ. مونږ چې کله مدرسو کې ماشومان حفظ د پاره داخلو یا مدارس کم قانون ذکر وضع کړي هغه حفظ د پاره 7 سال 8 سال په دې عمر کې ماشومان حفظ ته کېنئ چې ډېر زیات شي بیا هم نه کېنئ صاحب ستانه عمر تللی او چې ډېر کمی بیخي کمی نه هم ورته وي نه صبر وکړه ډېر ماشوم دی. د شپږو نه اتو 9 کالو کې دا دور د ماشومانو د قرآن د یادولو دی، د علومو د زده کولو دی. او حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا په ذریعہ باندې الله رب العزت د شریعت علوم د امت ته ښودل. نو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې چې راغلی د شپږو کالو په عمر کې راغلی او چې کله رخصتي وشوه یعنی واده وشو دغه وخت کې عمر د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دا څومره دی؟ دا 9 کاله دی. محترمو، الله رب العزت د دې په ذریعہ باندې ډېر لوی خیر امت ته ورکړی دی. په سن 5 هجری کې یو واقعه راپېښه شوې وه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې. یو غزوه ده، یو غزا د هغې له جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرامو تللی وو، غزوه مستلق. په دې کې حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره په سفر کې یو ځای وه. واپسې کې چې کله راتله نو په لار کې دمه وکړه، کومه قافله وه د جنگ هغوی دمه وکړه. د دمې نه بعد چې کله واپسې کې روانېدل نو دغه وخت کې مور بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راله جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته وفرمایل چې الله رسوله زما هار هغه رک شوی دی، بې درکه شوی دی، هار بې درکه شوی. جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ډېر عجیبه طریقې سره د امت ته تعلیمات ورکړي دي. محترمو، دومره قیمتي شیز دی، سرمایه ده، سونا ډېره قیمتي او بیا د زنانو څومره خوښوي، دومره قیمتي شیز رک دی د دنیا په اعتبار سره. خو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل بیبي دا رټي او کنزي نه بد رد ورته نه وایي. مونږ چې یو که نه مونږ په وړه وړه خبره کور کنزل کوو، د ښځې او د روندار او د انګور او د بچو مور او پلار او نیا نیکونه ټولو له وکنځو. دومره بده ژبه خلک استعمالوي، بعضې مشران او بعضې خلک چې په الله قسم د کلي ټول خلک به دې تنګي. د ژبې د صحیح استعمال مونږ د شریعت طریقه ښودلې ده چې ته به جنګ جګړې نه کې په یو خبره قار درغې غوسه درغله د غوسې خپله طریقې کنزل او بد ردې وینا کول دا د خبرې حل نه دی، نه دا طریقه ده. محترمو، په یو موقع باندې په دې موقع باندې په دغه موقع باندې په دې واقعه کې
په حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې تهمت ولګېده، تهمت الزام پې ولګېده، د بد چلنۍ او د بد فعلۍ او بدکارۍ الزام پې ولګېده. او دا هغه یو تفصیلي واقعه ده چېرته تاسو به د علماو نه واورئ تفصیل سره، خو مختصر به زه دومره ووایم چې په دغه موقع باندې صحابه کرام جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم هغه خواره واره ولېږل. تاسو وګورئ دا هار رک شوې اداره پیدا کې وی ګورئ. دې دوران کې یو ټیم تیر شو او ډیر ټیم تیر شو، د مانځه وخت پکې راغی، اوبه نه وي، ټیم قریب دی، وخت ختمیږي. الله رب العزت د تیمم آیاتونه نازل کړو. دا یو وخت پورې تیمم نو چې کله اوبه نه نو امت ته الله رب العزت دا اسانتیا ورکړه چې تیمم وکړه، یو ضرب په لاسو مخ د پاره، بل ضرب د لاسو د لاسونو د پاره د سنګلو پورې، دا په دې باندې مسح وکړي. ادې سره به مونځ هم دله روا شو، تلاوت هم دله روا شو، هر څه دله روا شو. که بدن د ورکوټ یو دسماتي او که د غټ او دسماتي تقاضا راغلي، دا شریعت په دې امت باندې احسان کړی دی. محترمو دغه موقع باندې بعضو خلکو منافقینو د موقع میلاو شوه. عایشه رضی الله عنها بار ته لاړه تقاضې دپاره، او صحابه کرامو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خیال راغی چې مور بی بی حضرت عایشه رضی الله عنها دا په ډولۍ کې دننه ناسته ده، چې کومې قافلې بتلې د زنانو دپاره به ډولۍ جوړې شوي، په هغې کې به پرده کې به ناسته وي، په ډولۍ به پرده راخوره وه یو خوا بل خوا. نو وی نه کتل، خو بهرحال روان شو چې داسې هم پکې ناسته وي. چې کله ولاړل نو طریقه دای چې د قافلې نه بعد یو کس وروسته راځي، د قافلې نه څه پاتې شوي، څه ترې رک شوي، څه ترې غورځېدلي، یا څاروي ترې پاتې شوي، سورلی چا نه پاتې شوي، څه سامان مامان بې ځایه پاتې شوي، نو وروسته قافلې پسې یو کس ځي، هغه ته یې څه فاصله پس ځي. نو چې کله هغه راورسېده قافلې پسې، قافله دې ځای نه روانه شوې وه، هلته حضرت عایشه رضی الله عنها ناسته وه، قافله دې تلې وه، یوازې ناسته وه. صحابي دی هغه ځان سره کېنوله او روانه یې کړه بویې تله، چونکې پاتې شوي وه غلطۍ کې. منافقین چې کوم هغوی ته موقع میلاو شوه چې صاحب دا خو د حضرت عایشې رضی الله عنها پسې ډېر په دې الزامات او تهمتونه ولګول، ډېر بد ردې ورپسې وویل، او دومره زیات کثرت سره دا خبره شروع شوه، هر چا به یو به بل ته وي، بل به بل ته وي. دومره زیاتې دا خبرې شروع شوې چې د حضرت عایشې رضی الله عنها خپل پلار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپله راغی، خپلې لور ته وایي بچیا که دا ګناه ده نه شوي واقعي نو توبه وباسه، الله به یې توبه معاف کړي. خپلې لور ته وایي که ګناه ده نه شوي، مونږ څه کوو؟ مونږ که کله بالفرض داسې مسله راشي الله دې په چا نه راولي، مونږ د خپله خاندان د بچو سر وینځو، زمونږ بچي پاک دي، زما بچي خو داسې نه کوي، نه داسې زما بچي داسې نه کوي، مونږ د خپل بچو سر وینځو، د خپل بچو سر وینځل نه پکار. عرض مې دا کوو ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپلې لور ته وایي بچی که دا ګناه ده نه شوي توبه وباسه، الله به یې توبه معاف کړي. په دغه موقع باندې د خلکو بعضو صحابه کرام هم چونکې د منافقینو په ډېرو بار بار خبرې وګرځېدې، د هغې د وجې نه صحابه کرام هم ذهن ته دا خبره پرېوته چې دا کار به رښتیا دغسې شوي نو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یو میاشت وحی نه و نازل شوی، په څه وجې نه؟ د ژبې د غلط استعمال د وجې نه. صحابه کرامو منافقینو په امهات المؤمنین پسې بد رد ویل شروع کړو، الزامات یې پې ولګول، دا منافقینو کارو ښه چې کله الزام خلک لګوي خبر به نه وي، د ځانه به تهمت لګوي. اکثر داسې وشي زموږ په دې معاشره کې ته به دې خبر هم نه او د بل اورېدلې خبرې به مونږ خورو، پلانکي داسې شوی و،
ډنګرې داسې شو پلان هلکه مه وایه چې په خپلو د لیدلي نه په دې سترګو نو پردې خبرې مه کوه او بیا دا خو د بل بېزتي ده د بل بېزتي مه کوه د الله ولی د بل بېزتي نه پکار بعضې خلک به مړه شوي او خلک به بد وی لګیا وي یاره ګناه د پلانکي په غاړه خو دا کار داسې شوي و پلانکي راته ویلي د مسلمان رور پرده اچوه ورنه ته به په خپل کور کې ناسې الله به دې رسوا کړي په ځان مونږ پرده اچوو که نه کوشش کوو چې په ما باندې زما ګناهونه پټي زما غلطۍ پټي داسې د بل مسلمان هم غلطۍ پټوه ښکاره کوی مو دا الله سره معامله ده چې څه کوي الله پوه شه او بندې پوه شه بهرحال عرض مې دا کوو د یو د ژبې د غلط استعمال نه د دې د وجې نه یو میاشت مسلسل د قرآن وحی نه نازل شوي محترم عرض مې دا کوو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا بیبي لوی علم والا وه الله والا ډېر پوهه ورکړې وه ډېر لوی علم الله ورکړی و د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې عمر کې چې دا د اولني عمر کې چې خلک واده کوي نو د ناواده کړي ښځې سره کوي هغې د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها چې مخکې نه یې 2 ودونه شوي او کونډه وه خو چې کله عمر سیوا شو نو بیا یې د هغې جنۍ سره واده کړی دی حضرت عایشه عنها چې عمر یې 9 کاله دی خو د څه دپاره یې کړی چې امت ته علم میلاو شي امت ته دین میلاو شي امت ته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات میلاو شي محترمو دا حضرت عایشه عنها د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په دور کې وفات شوې ده بعضو علماء کرام ذکر کوي وی د عایشې عنها د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د واده الله ته په علم کې نور هم ډېرې خبرې وي خو دا 2 خبرې چې کومې ښکاري یو دا چې د جهالت په دور کې به خلکو د شوال په میاشت کې واده نه کوو د عایشې عنها او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم واده او نکاح دواړه په شوال په میاشت کې شوي دي دویم یو جهالت خلکو کې دا و چې چاته به رور وي نو د هغه لور به لور وه د هغه لور به لکه دا به رویره شوه که نه د رور لور رویرۍ که نه هغې ته به د رویرۍ په نظر کتل بعضې وخت کې دلته مونږ پښتانه هم داسې کوو چاته خور ووایو د هغه صحیح د هغه لوڼه بعض وخت خلک د هغې نه پردم نه کوي دا مې خور ده نو په خوله خور ویل په خوله باندې رور ویل دې سره هغه مسلې نه راځي چې کوم حقیقي رور او خور دي د میراث مسلې نشي راتلی دا په میراث کې تا نه کیسه نشي اخیستی دا د پردې په حکم کې دقه شان دي دا څنګه چې پردې زنانه او د پردې ورور بچي دي د بل مسلمان چې کوم بچي دي دقه شان دي بی ابو بکر صدیق رضی الله عنه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم رور ویلو دی رورو خو خپل رور خو نه د پلار او د مور پیدا رور خو نه په خولې ورته رور ویلي او د رور حق ادا کو نو د خلکو په ذهن کې داو چې دې ته خو رور ویلي دي دته او دا عایشه عنها دې څه ده دې بیا رویره کېږي د رویرې سره نکاح خلک نه کوي نو دا رسم دا غلط سوچ دام جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې نکاح سره الله پاک ته همیشه دپاره ختم کړ محترمو د عایشې عنها زندگی ډیره د سادګۍ زندگی تیره کړې او ډیره د قربانو زندگی تیره کړې ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د عین بعد به په جهادونو کې عیسی اغستله او بعضی صحابه کرام فرمایي مونږ به لیدله په جنگ په دوران کې به چې کوم صحابه کرام به شهید زخمیان شو او ته به اوبه ورکولې باقاعده مشکیزې به راوړلې اوبه به ول را رسولې نو دومره قربانۍ د دین دپاره ورکړي دي او علمی میدان کې چې کوم قربانی ده دین علماء کرام خبر دي څومره لوی قربانۍ دي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره لوی اعزاز عائشہ عنها ته الله پاک ورکړي دي چې کله په یوسف علیه السلام باندې الزام ولګېده د صفایي لپاره معشوم داغي صفائی بیان کړه او چې کله په حضرت مریم علیه السلام باندې الزام ولګېده
نو داغه مریم علیه السلام زوی حضرت عیسی علیه السلام داغه صفائی بیان کړه او چې کله په حضرت عائشه تنها باندې الزام ولګیدو دغه الزام چې کوم ما تاسو ته مخکې عرض کړ دې الزام د پاره الله رب العزت د ماشومانو د انسانانو د صفای اعلان نه دی کړی بلکې الله رب د بر نه وحی نازل کړه چې دا عائشه تنها دا پاک دامن ده دا پاک ده محترم الله رب العزت متاوس دا ټول بیبیانو دا غوی قدر را نصیب کی دا غوی متعلق چې کوم دی امت ته کم احسانات دی هغه احسانات دی الله رب مونږ ته داغینا مستفید کی چې مونږ تاسو ته د استفاده وکړو د امت ته کم تعلیمات ورکړي دي د زنانو د پاره یو نمونه ده د نارینو د پاره یو نمونه ده چې هغه ژوندۍ مونږ خپل کو الله رب دعا الله رب دې خبرو باندې عمل لا نصیب کی دعا وکړه اللهم صل علی سیدنا محمد مبارک وسلم رب زموږ گناهونه معاف کړي رب ټول امت محمدی گناهونه معاف کړي رب د امهات المؤمنین په تعلیمات باندې زموږ زنانو ته رب پای باندې عمل را نصیب کی زموږ زنانه دیندار حیادار کی زموږ نارینم حیادار دیندار پرددار کی رب د غیبت نه چغلینا د حسد نه د کینینا د بغض نه رب د فسادونو نه د جنگ جګړې نه محفوظ ساتي رب خپل منځ کې مینه محبت نصیب کی چام چې خپل منځ کې طرف غنی او رب پړونو کې بغضونه رب بغضونه ختم کی خپل منځ کې شیر او شکر کی رب ټول مسلمانان متحد او یوځای کی د کفارو مقابله ته مونږ غون یو موټي یو طاقت وګرځي څومره مسلمانان چې دی رب ته اتفاق اتحاد نصیب کی امداد نصرت او مدد وکي وصلی الله علی خیر خلقه محمد